دا عید مبارک ورځ دا خوشي ورځ دا خو هغه چا پر خوشي ورځ دا چې چا د الله عبادت کړی هغه چا د بارا خوشي ورځ ده. خو نن افسوس خبره دا چې د عید مقصد نه ده پیژندلی چې د عید مقصد څه ده. یوم عظیم چې کتابو کې ذکر راغلی ده د څه مقصد ده. نن نو خو تا ما دې دا مقصد اخلو چې دا د خوشي ورځ ده، عیشي ورځ ده، ډولو او سلیندو ورځ ده، چکر ورځ ده، مستګان ورځ ده چې کوم نن دور چې مستګانې کوم نن دور چې فضول خرچګانې کېږي دا ورځ موږ عید ګڼلې ده. حالانکه د عید ورځې هر مقصد دا نه ده. د عید ورځې مقصد دا ده چې الله پاک خپل بندګانو ته د ټول رمضان مبارک میاشت روزو تراویح اجر کوم ورکوي، کوم ثواب ورکوي. په هغې باندې چې مسلمان ته کومه خوښي پکار ده، اصل خوښي هغه ده چې الله کریم به کوم جنتونه ورکوي، کوم الله پاک به اجر ورکوي چې الله رضا یو مسلمان ته حاصله سي. الله رضا چې الله ته ناراضي سي بیا دې نه بله غټه خوښي نشته. دنیا جهان چې که خوښي ده صرف دا خوښي ده چې الله ته ناراضي سي. دنیا جهان چې که خوښي ده صرف دا خوښي ده چې تر ټول رمضان روزې ونیسې، تلاوتونه وکړې، الله ذکر وکړې، الله راضي کړې، تهجد نفلونه وکړې. خدای ذات قسم دې نه بله غټه خوښي نشته. او مسلمان ته پکار ده چې په دې باندې ناز وکړي، په دې باندې فخر وکړي، ځکه چې الله پاک تا ته دومره توفیق درکړی چې ته د خپل عبادات لایق وګڼې، چې دا موږ ګڼ ژبې د خپل عبادات خپل کلام پاک لایق وګڼې او موږ ته الله توفیق راکړی. ګوره دا عمر استاد محترم یو متل کولی وای دا برخه دي ازلي نه په زور په سیالي. دا ازلي برخه دي چاته الله پاک ورکړي لشان الله کریم راضي سي. دا په زور او په سیالي باندې نه دي، دا د الله کرم دا الله شان دا لشان راضي سي. خپل رضا ورکړي، خپل درور پیژني، خپل کور ور پیژني، خپل جان ته خوش کی. نبی کریم علیه السلام حدیث مبارک تا چې کچېرې څوک دا غواړي چې ماته د الله پاک ډیرکټ ملاقات ملاوي، ماته د الله قرب ملاوي، الله نزدواله دې ملاوي. نبی علیه السلام فرمایي به د خپل مانځ باندې وکړي دا ډیرکټ الله سره کلام ده، دا الله سره ملاقات ده. گوشت اللہ خپل ملاقات تا غشتا ہے، اللہ خپل در تا غشتا ہے، خپل جان تا ہے، کلام پارا غشتا ہے او خپل کور تا غشتا ہے. خدا اللہ دے راضی کولو اللہ مرتا. عزت مند مسلمانانو دنیا جہان سے یو عام انسان دا فطرت تا چې کور تا با هغه انسان پرېږدا چې چا باندې اعتمادي، څوک ډېر در باندې ګران وي، څوک ډېر تر نږدې ډېر قریبي دوست وي، آپ خپل کور ته پرېږدی. دا خو د عام یو انسان چې کوم ده فطرت ده. الله خو چې کوم ده هغه وحده لا شریک ذات ده، هغه مهربان ده، رحیم ده. نو الله کریم کور ته چې کوم مسلمان راشي، چې کوم مسلمان الله در ته ودرېږي، اللہ سره کلام شروع کی، اللہ کو حکم باندې عمل کی. عزت مند مسلمانانو دین دا باندې چې دا الله دوستان دي، دا الله ته ورنږدې خلق دي چې الله خپل کور ته راغوښتي دي، الله خپل جان ته درولې دي. ورنه ډېر داسې مسلمانان په دنیا باندې موجود دي. جمعې شپه دا عرض وکړه چې رمضان میاشت ورباندې تېره سي، خدای بدبخت رمضان نه خبر نسی. په کور چې مور او پلار موجود